سلامونه ملګرو ډي جی آی ایس پی آر هم پریس کانفرنس کړی دی. په دغه پریس کانفرنس کې ډي جی آی ایس پی آر څه ویلي دي، ورسره شهباز شریف هم انډیا ته یوه ډېره غټه دمکي اخر ورکړه. جي دومره ډېر هر څه کېدو نه پس اخر شهباز شریف هم راپاڅېدو چې دا خلک خو زموږ ملک تباه کوي او که اوس هم سټیټمنټ نه ورکوم نو د پاکستان عوام خو هم زما خلاف دي او سم به خلاف شي. ټوله پهله په ډي جی آی ایس پی آر باندې خبره کوو چې ډي جی آی ایس پی آر څه خبرې کړي دي. ډي جی آی ایس پی آر ویلي دي چې انډیا یو ځل بیا د پاکستان هوایي حدودو وایلیشن کړی دی. انډیا د پاکستان مختلف ښارونو باندې ډرون حملې کړي دي چې په هغې کې لاهور، ګجروالا، اټک، راولپنډي، چکوال، بهاورپول، چوک علاقې، سند کې علاقې دا چې کوم دي په دغه کې مطلب په دغه ډرون حملو باندې ټارګټ کړل شوي دي. پاکستان ایئر فورس ورته ټوټل 15 ډرون تباه کړي دي. لاهور ډرون حمله کې څلور شهري چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. راولپنډي کې کرکټ ګراوند سره جوخت ډرون حملې وي چې هغه پاکستان ایئر فورس ناکاره کړي دي. پنډای کې ټوټل 3 ډرون راغلي وو. لاهور کې ورسره د فایرنګ او دماکو اوازونه هم شروع دي. لاهور کې سحر دا رپورټ راغلی چې د فایرنګ او د دماکو اوازونه شروع دي. خو هغه ټایم چې کوم د انډیا کم مطلب ډرون پاکستان ته راتلل نو د هغې د ویشتلو دپاره د پاکستان ایئر فورس خپل شوټینګ کولو. جی پاکستان ایئر فورس های الرټ ته د ډي جی آی ایس پی آر مزید خپل پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان ایئر فورس های الرټ ته انډیا ته هم مونږه ښه کافي نقصان ورکړی دی. مونږ انډیا ته 15 جنگي جهازونه، 15 ډرون او په ایل او سی باندې هم جاني و مالی نقصان ورکړی دی. انډیا طرف نه سنگین جارحیت شروع دی. پاکستان افواج پاکستان ورته موتوړ جواب ورکړی دی. ډي جی آی ایس پی آر په خپل پریس کانفرنس کې دا ویلي که یو طرف نه انډیا خپل فل شدت سره حملې کوي، بل طرف نه مونږ ډیفینسیو موډ کې یو، ډیفینسیو رویه اختیارو، خو ډیفینسیو رویه کې هم مونږ انډیا ته موتوړ جواب ورکو. ډي جی آی ایس پی آر مزید ویلي دي چې ټولې دنیا ته دا ښکاري چې انډیا نه صرف د دې خطې بلکې د ټولې دنیا امن خرابوي او د انډیا په وجه د ټولې دنیا امن ته خطره ده. ډي جی آی ایس پی آر مزید ویلي دي چې مونږ انډیا ته د هر قسم جارحیت جواب ورکولی شو. مونږ سره د انډیا د هر قسم حملې موتوړ جواب شته دی. مونږ سره د انډیا د هرې خبرې، د هرې حملې، د هر ډز جواب شته دی. جی بل طرف ته شهباز شریف هم قوم نه خطاب کړی دی چونکې په دې باندې تنقید هم ډېر زیات کېدو. تر اوسه پورې دې داسې غټ سټیټمنټس نو راغلي، خو شهباز شریف چې قوم نه کم خطاب کړی دی نو شهباز شریف ویلي دي چې مونږ به انډیا نه د هر شهري د وینې بدله اخلو. زموږ چې څومره شهیدان شوي دي، څومره زخمیان شوي دي، د هغې بدله به مونږ د انډیا نه اخلو او مونږ به خپل سټرایک کوو. خامخا په انډیا باندې به موږ جوابي کاروایی کوو. اوس دا کاروایی کله کېږي کله نه کېږي، مخکې مزید څه حالات راځي د الله دې وکړي چې بهترۍ طرف ته حالات لاړ شي. ځکه جنګ چې کوم دی دې کې هېڅ کله هم ګټه نشته. جنګ سراسر تاوان دی، هم د انډیا هم د پاکستان او بل چې د یو ملک اکانمي دومره خرابه وي لکه زموږ د ملک چې اکانمي ښکته روانه ده، لکه مطلب ډېر زیات هر طرف ته مهنګۍ ده، نو بیا د جنګ سره زموږ حالات مخکې نشي تللی، زموږ حالات ښه کېدو طرف ته نشي تللی. نو الله دې وکړي چې هغه چې په کومه کې زمونږ خیر وي، په کومه کې د ټولې امت مسلمه خیر وي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.